الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب بقاع الأرض إلى الله مساجدها. دا الله رب العزت یو لوی احسان دی چې د دین اسلام د عمل او د علم یو چینا اغا الله رب العزت آباد کړه او مونږ او تاسو د هغه په ډومبای ورځ کې شریک یو. عالمان ذکر کوي چې دا دنیا په دې باندې آباد ده چې په دې باندې د الله رب العزت د نومونو شغلي وریږي چې کوم ځای کې د الله رب العزت د نوم شغله نوي نو هغه ځای نشي پاتې کېدل، هغه ختم شي. بیا بده کې په جمعاتونو باندې خاص شغلی دي چې هغه وریږي د دې وجنه چې د کوم انسانانو تعلق د جمعات سره ډیر وي، د جمعات سره چې کمندونو تعلق ډیر وي نو هغه خلک هغه په ژوند کې برکتونه او خیرونه زیات وي، برکتونه او خیرونه زیات وي. او چې کوم د جمعات نه کټ کیږي نو دا هغه د ژوند نه خیرونه او برکتونه کټ کیږي. یو حدیث مبارک مطلب کې دا سره راځي چې کله جمعتونه په هدایت آباد وي نو د مسلمانانو په ژوند کې به قرآن وي او د مسلمانانو په ژوند کې به اسلام وي. او چې کله جمعتونه په هدایت آباد نوي او غشړ وي نو هغه جمعتونو نه علم او هدایت نه خوريږي نو مسلمانان به علم پاتې کیږي نو دا غي معاملات دا غي عبادت هغه د شریعت خلاف وي، د شریعت خلاف وي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې احب البلاد د زمکه ډېری زیاتې ټوکړي دي وزن زمکه باندې هسپتال جوړ شي، وزن زمکه باندې مارکیټ جوړ شي، وزن زمکه باندې سکول او کالج جوړ شي، وزن زمکه باندې بندزان لکور او ډیره جوړ کی. خو چې بکما حصہ د زمکه باندې دا الله د سجدي ځای جوړ شو او هغه الله رب العزت توقف شو نو هغه زمکه یو لیبل وګټو، هغه ځای یو لیبل وګټو چې هغه احب البلاد د زمکه په حصو کې او د زمکه په وندونو کې بهترین وند او بهترین حصہ هغه چې کمندونو جمعاتو هغه جمعاتو الله رب العزت په نوم شوو او دا الله نوم دا الله رب العزت ته به سجده لګی دا الله د کتاب مرکزو. الله رب العزت فرمایلی دی فی بیوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. د جمعتون مبارکی الله حکم کړی دی چې د دې عزت کوي، تعظیم وکړي او لوی عزت ادا دی
چې دې کې د الله کتاب بیان کړی شي قران کریم او اسلام دې به بیان کړی شي منګ او تاسو وینو چې د نبی عليه الصلاة والسلام په ژوند کې چې کوم د دین خدمت شوه نو هغه ټول د جمعات نشوه چې کوم د دین خدمت شوه هغه د جمعات نشوه جمعات یوازې د مزاینو جمعات د علم او د عمل مرکزو د مسلمانانو د علم او د تعلیم مرکزو نن مسلمانانو جمعات صرف د سجدي ځای ګرځول دي او د تعلیم ځای اسکول او کالج ګرځول دي اگر دنیا د تعلیم ځای و چې د مسلمانانو دین او دنیا به سمیدل هغه قران کریم هغه د اسلام تعلیم جمعات سره تعلق لرل نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپږ کسان یاد کړی دي چې د قیامت په ورځ به د عرش د سوري د لاندې وي پاغي کې یو دی رجل قلبه معلق بالمسجد هغه سړی چې د هغه زړه په جمعات پورې تړلې شوی دی جمعات نصیب دی اراده چې بیا و ترازم جمعات د مسلمانانو علمی مرکز او د دین مرکز یو د عمل سره د فرض مس سره د دین اسلام عقیده د توحید قران کریم اسلام حلال او حرام جائز او ناجائز دا ټول په جمعات کې زده کوي جمعات داغي مرکز او قران کریم داغي چې کمندونو چینه ده دا الله رب العزت فضل او کرم او مهرباني ده چې مونږ او تاسو په دې ځای کې راجم یو دار دین مرکز او په یو عالی مشان مرکز کې الله قائم کو پنځپیر لاله سیم د مرکز حیثیت ورکړل دي د قران چینی د توحید چینی د سنت چینی الله رب العزت د دې ځای نه رواني کړی دي او رواني دي او الله دې روانه ساتي پاغه ځای کې د الله د دین مرکز قائم شو الله دې په خپل دربار کې قبول کړي استاد محترم شیخ صاحب غیر اغلی دي ان شاء الله غیبه خبره کوي نو بیا موږ کو خیر ان شاء الله